بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم آواز د تیمرگرہ درېمې کړای سره اعظم تاسو ورور تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو. دا وخت کې تاسو سره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن دفتر نه نیغ بنیغه یو زمونږ سره زمونږ هغه خور هم موجود ده کم چې تاسو سموده وړاندې د تیمرګرې یو پروګرام کتلی و. دوی چې کم په یو کمره کې زندګي تېروله. زمونږ هغې خور چې کم په خپل کور کې چپس چنچور وغیره هغه خرڅوله هغه خور هم زنګ سره موجود ده. د هغوی هغه رور هم زنګ سره موجود دی او زمونږ د هغې خور د ترور زوی کلیم بی هم دا وخت کې زمونږ سره موجود دی. هغوی له چې کومې پیسې راغلې وې 6,17,134 روپۍ په هغې باندې مونږ داسې کوشش و چې د خور ته به یو داسې روزګار روان کړو چې دوی له 200 روپۍ د میاشتې آمدن نازي. الحمدلله دوی د هغې کور نه هم تللی دي. اوس یې ځان له نوې ښه ښایسته کور نیولی دی د کرایې. دا پیسې به له کلیم بی سره بندو چې کومې ترور زوی دی سنیټرۍ کار کوي. دوی له دومره آمدن کوي چې دا کور کرایه به ترې ورکوي. زموږ د دې خور هغه ژوند به پرې تېرېږي. د هغوی خرچ خوراک اختر روژه روژماتې پېشمني وغیره کم چې د ژوند ضروریات دی هغه ټول به په انشاءالله سر کوي. زموږ سره خور ناسته ده هغه ملګري هم ناست دي. دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو. کم اګریمنټ چې مونږ دوی سره ولیکو دا وخت عدالت کې نو په هغې کې د 6 लाख روپۍ اګریمنټ مونږ د کلیم بی سره لیکلی دی چې دا 6 लाख روپۍ د هغې خور د هغې پیسو نه مونږ کلیم بی ته حواله کوو. او دې نه علاوه چې کومې د دوی زنګ سره 17,134 روپۍ پاتې کېږي نو هغه د خپلې خور ته حواله کوو. که دوی په داسې ضرورت وي میاشت 2 پورې که کلیم بی دې له حساب کتاب کوي د هغې پیسو د هغې پورې به دا دوی خرچوي. خدای دا پیسې تاسو ولئ. او زنګ سره د امیر صاحب هم ناست دی کم چې د دوی روړ دی مشر هغه نه به یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام. جی امیر صاحب دا کم اګریمنټ چې مونږ ولیکو که نه کلیم بی سره نو اول خو راته دا ووایه چې دا خور چې کم کور له تلي څو کمرې دي څونه سهولت دی ورته په هغې کور کې او د کم کلیم بی ته چې دا پیسې حواله شوې دې اړه باندې تاسو څه وینا ده چې څومره روپۍ دوی ته ژوند هغه سهولت به دوی ته جوړ شو د دوی ژوند به مخ په وړاندې په اسانه طریقې سره لاړ شي. مخکې خو جی موږ دلته په 2-3 کمرو کې پاتې کېدلو او شکر دی جی موږ نوې ځای برابر کو 6 کمرې دي پکې اوبه پکې شته روډ په غاړه دی سهولیت پکې شته دی جی د دې په نسبت هلته ډېر سهولیات دی جی. بل باقي جی دا زما د ترور زوی دی زما هم د ترور زوی دی نو ده به دی م وایي چې یاره زما به دا کوشش چې دوی له 2 روپۍ اتانې زیاتې وګټم او له دوی د دې ماشومانو د دې کور د خرچه او د ضروریات چې دي دا پر دې نه انشاءالله کوشش کوم چې زیاتې دوی له ورکړم د خپل وس نه زیات چې نو دا هم دوی اخلاص ارګنایزیشن جی شکریه ادا کوو د دې ملګرو جی الله دې عمرونو کې مالونو کې کور کې خیر او برکت واچوي چې یتیمانانو د څرکونډو مرسته او تعاون کوي جی. موږ به دعاګانې کوو جی الله دې دوی سره جی نور ډېر ښه وکړي جی. کم یوه کمره کې چې دوی ژوند تېرو د هغې نه خو اوس تلي نه وي کور لکه نه جي او جی هغې له په 10 تاریخ جی تقریبا نن 11 تاریخ ته 2 ورځې ملتې وشوه جی او 2 ورځې. ډېره مننه. کلیم بی څنګه خیر دی جی بالکل. کومې پیسې چې مې حواله کړې که نه او ستاسو هم خور ده زموږ هم خور ده مسافر وله ډېر زیاتې مرستې را لېږلې وې د خپلو بچو د رزق نه یو سره یو نوڼۍ شریکه کړې وه او مونږ خپل کار وکړو مسافرو کړی دی خو اوس باقي کار په تا باندې دی نو څومره به انشاءالله مطمئن یو مونږ د پیسو نه د دې خور سره به څونه مرستې کېږي کار روزګار خو دې ښه چلېږي که نه؟ بالکل کار زما الحمدلله ښه برابر دی او زیات کوشش په زما دی چې یاره زه د دوی چې کومه ګټه دا پیسې ګټي د هغې نه به ورسره سیوا هم کوشش کوم مخکې مې ورسره هم کړی دی او زیات کوشش په مې دی چې لکه دوی ته سکون او دوی ته سهولت دی بس دا زما کوشش دی او انشاءالله کوشش به مې دی چې یاره چې د دوی کم ضرورت چې هغه پوره کړم. خورې دا راته ووایه کومې پیسې چې کلیم بی سره بندې کړې که نه د دې نه څونه مطمئن یې کور ته چې اوس لاړی څومره سهولت تاته جوړ شو کوم مسافرو چې مرستې را لېږلې هغه به هم تر کم حده په دعاګانو کې یاد وي. بس الله دې خوشحاله کړي الله دې عزت وکړي الله دې په سخت ځای کې دې الله په کار کې چې دومره زما سره تعاون وکړو دومره زما سره دومره همت وکړو نو خدای پاک دې ولله دې یو فصل یو پلاک دې ولله الله ورکړي زما بچو ته دومره سهولت میلاو شو د زړه نو الله دې خوشحاله کړي الله دې ولله دې یو فصل یو پلاک دې ولله الله ورکړي په آخره په دنیا دې الله خوشحاله کړي په آخره په دنیا دې الله په کار کړي زما د یتیمانو بچو سره دومره دوی تعاون وکړو دومره منډې تړې تاسو مو والې دوی مو والې خدای پاک مو په سخت ځای کې مو الله په کار کوو الله دې کامیاب کړي چې زموږ څومره دوا دغه کېږي موږ دوی ته دوا کوو په ډاډه وړو مته دوا کوو په زړه کې ودم کوم چې خدای پاک دارونه مې کامیاب کړي چې دومره زموږ سره دومره تعاون وکړو دومره زما بچو سره دومره منډه تړه دوی مو واله الله دې په سخت ځای کې دې الله په کار کوي. ښه ملګرو کوم پروګرام چې تاسو وکتو زمونږ خور چې کوم په یو کمره کې ژوند تېروو اوس هغوی ځان له 4-5 کمرو کور نیولی دی
ډېر زیات سہولت دی ورته د اوبو د بجلۍ چې کومې مسلې وي الحمدلله هغې نه هم خلاص شوي ځکه چې ګرمي ده او یو کمره کې ژوند تېرول ډېر زیات ګران وي او انشاءالله چې کلیم به یو ډېر ایماندار انسان دی د دې علاقې دی زموږ د دې سیمې دی او بیا یې دغه د ترور لور مثال د خور وي انشاءالله کوشش به داسې کوي چې دوی له دومره پیسې آمدن د میاشتې به د پیسو کېږي چې د هغې کور کرایه او د دوی چې کوم د ژوند بنیادي ضرورت دي هغه به ټول ترسره کوي که خیر سره تیمرګرې هغه پروګرام درېیمه کړی وه چې کومه تاسو کتلي وه مسافر ډېر زیات په تمه و چې د هغې کور خور څه وشول چې کوم چې په یوه کمره کې ناسته وه زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی او انشاءالله زموږ به کوشش تا وي چې ستاسو هغه رالیږلي پیسې په داسې ځای کې استعمال شي چې په یو څه مخصوص وخت کې به یو مخصوص ټایم کې هغه سر ونه خوري بلکې به یو داسې ځای کې استعمال شي چې یو صدقه جاریه په طور تا حیات زمونږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځېږي او زمونږ او ستاسو په ژوند کې لا تعداد داسې خوشحالۍ راشي د هغې پیسو له کبله چې هغه د ختمېدو نه بلکې سبا انسان وي یا نه وي ژوند وي سا وفا کوي یا نه کوي خو یو صدقه جاریه یو داسې عمل دی چې دا د انسان په تله کې همیشه نیکۍ غورځوي او د انسان د نیکو تله درنوي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دا ستړې ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی د کیمرامین عبید جان سره الیاس سهارا له ورکه اجازت ده الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته